خپل مرضی سا زندگی نہ تیرے بلکہ دا قرآن حکم مطابق در رسول اللہ احکام متعلق زندگی تیرے یو دویم قسم دا خلق سغا بالکل څرګند دي چې نه قرآن منم نه خدای منم نه رسول منم ما خپله مرضي دي سیکولر نه ورته یې ماده پرست نه ورته یې کافر نه ورته یې یو قسم خلق ده بس دا خو واضح خلق دي نو ځکه د دغو ولا ناخ کې لګې خیالي شوي دریم قسم خلق چې پرون ذکر کړی و ومن الناس یقولوا آمنا بالله وبالیوم الاخر وهم بمؤمنین یو قسم خلق چې روغ دي خدای سیئ چې زه مؤمن یم خدای دا منم آخرت دا منم کتابونه دا منم خدا قرآن یې چې مؤمنان دي نه دا منافق قسم د خلق بیا د منافق والا تقسیم کړی و چې یو اکبر دی یو کبیر دی یو صغیر دی اکبر کبیر صغیر دغه والا تعریف مو کړی بیا کومه وخت نه خو اول نخکه د منافق والا دا دی چې خولې سره یې چې زه مؤمن یم خو مؤمن دی نه وقالت الاعراب آمنا وقل لم سورہ حجرات تے غالباً دا عرب تو تا یہی چمو مؤمنان یو خدا مؤمنان ندی ولیکن کونو اسلمنا دا وہ صرف تسلیم شوی دی نور دا مؤمنان ندی ولیکن مؤمن شی پیاغا زڑکی خطا کون چا ملاو شی بزنکی غبیا دویما خبر بلا نشتا کوئی خدا ما خبرو بندی سورہ بکرے حوالے سرا نن دویم ناخته وخیون د منافق والا منافق اکبر دی یا صغیر دی یا صغیر کې دا ناخته ډیره زیاته ده یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون کہ دوے ناخ کے پروردگار عالم و خیر دگے آئیے کی دوے ناخ کی یوا ناخ کا ورکدار چا منافق دوکاواز بھی فریبکار بھی دوکاور کے خزرکی چیئے یخادعون اللہ والذین آمنوا زدن منج کام ما خدای دوکاکت زمومینیم زه حج ته لاړم او خدای سره دوکا وکړه چې زه څه شی یم حاجي صاحب یم ما ته هر څه شی شو ماپ دي همداسې خو یم دا زړه کې اراده دا لري چې خدای ته د دوکا ورکړي والذین آمنوا مؤمنانو ته د دوکا ورکړي براګي تسبیح ورچل الله اکبر درود شریف ته ورباندې کله حج څخه خلکو ته دوکا ورکړي کله منځه سه خلکو ته دوکا ورکړي کله تسبو سه خلکو ته دوکا ورکړي ځان څرګندوي لپاره د دې چې خلک دوکې کې واچوي توجه نه کوي لکه ما پرون یو مثال درکړ چې دا یو ماشوم کله ته سبق ته چینې اوس تا مقصد خدای څنګه سبق وي الګیا دې لوبي کې یا موبایل کې گیم کې یا بل څه ویرا بالا کې خو دوکا تونه درکړي چې زه د چی سبق خو دا دوکا غا تونه نه درکړي بلکې ځان نه دوکا ورکړي که سړي کله ځنې ماسټر صاحب باندې راغی نو کوتک مخبل خوري بیزتي به خپله خوري دا دوکه یې پلار ته ورکړه که ځان ته یې ورکړه که بیا ISSB امتحان ته د چینول CSS ته د چینول نو ما با سبق کړی نه دی نو بل دا به خپلې ورکړي پیشوانې اچي بانا ورکړي یاره چې پر خو د جرنیل صاحب رسوی واځه کې زبان راخسته مې چې اول ورځې نه په دوکې دی کور نه راووته څه سکول ته څم لاړ دی د کرکټ والا ګراونډ ته لاړ دی مثال فرض کا چې دا سیر سپاټې باندې رچی کور ته مور ته یې چې زه سکول نه راغلی پلار ته یې اصل کې دا یې چې ما پلار دوکا کړ ما مور دوکا کړ
قطع با دوکا ورکا خود در اصل کی دی دوکا خپل ځان سا وکا دی مور و پلار سا منکا دی نقصان ځان تا ورسا قرآن اندہ اعلان کی وما یخدعون الا انفسهم مؤمن تا دا دوکا نشی ورکوے خدای سا دا دوکا نشی کوے خود نہ خدای تا دوکا ورکوے شی نہ مؤمن تا ورکوے شی مولا امیر المومنین چی سا مؤمن یو کوئی بانے یو کندے کے یو موگی بانے دوا مدینت خیلی یو ذر سا دوکا کوے شی برا کو تزبو بانی بیو بلے خود دویم ذری بلاوے نشی مؤمن داری کہ دویم ذر کلا ولیدہ کا مؤمن دینا مؤمن دویم ذر بلاوے نشی وہ دی خبر بنے دا پوئے گو انشاءاللہ یہ صلوات خاتم کا اچھاتا اور سلام ایوان اخکاداش و منافق سر خلیص یہ ایسا مؤمن یم خو مؤمن دینا قرآن ویمان اخکاداش و صدادہ کوشش کی ایسا خدای تا دکاوار کام او مؤمن تا دکاوار خدا نا خدای تا دکاوار کویشی نا مؤمن تا دکاور کویشی الا انفسهم مگر دا خپل ځان سره دوکا کوي خپل ځان سره دوکا کوي دا لذات وای منافق درېمانه کې ډېر احمق یې لري کې وما يشعرون دا لګیاله خو په وقوف دې شعور نه لري دا به وقوف انسان دې شعور نه لري دا دنیا څخه غر کا دا به وقوف خلکو غر کا دا بے شعور خلق و بار کا خبر در عزیز زیوبل مثال دار کا وضاحت کشی عالمی حالات کن جوڑ دو مثال فرض عالمی کم حالات دی امریکہ اسرائیل تکسی روغل دا عرب و ممالک و ویزیٹی ہوکر آریو شئی ہوکر خلی سے بیان سے گئی زمون ایران سام رسائیو فلسطین و مظلومان و سامدنو حمایاتی فلسطین بری کوئی حملی دی کو دغه مساماتم کوم خو عملا کردار نو جده عملا مخالفاتی نگی اس دالا کیا دی ام فلسطین ولو تا دوکاور گئی ام ایران ولو تا دوکاور گئی نہ ایران ولو سانی نہ فلسطین ولو سانی وکسا خدای تا دوکاور گئی چی مخو بیان وار کدم وہ مظلوم فلسطین و حمایات وکڑا مودا قاتل مزامات وکر مودا حملو مزامات وکر خودانا پوکتنا کام آیا درد کی ندا وزیمہ پورا شوا ہرگز نا در اصل کے داگا دوکا فلسطین سنرے داگا دوکا ایران سنرے داگا دوکا یمن سنرے داگا دوکا لبنان سنرے داگا دوکا دا شام والا چولنی اسکو منا فکر اگلے دے چر مسلمانوں لے با دیکھے دا القیدہ کی پودے اس کے پودے شروع بہر حال یہ ٹرین شدہ انسان دے منافقات کے وہ دا مسلمانوں لے باسی اچھولے دے اصل کے غفواری دا سزا فلسطین تا اسلامی ممالک تا دکاوار کا خدا وہ سے دکانا رہے دا چور سے دکانے ظالم کلاغنا خالیش زمانے یزید کلاغنا خالیش نامبار دا بیان دیدے برادر عزیز اس دا فیصلہ کئی چتیمانے نی سوچ نشتا سنن سے فلسطین سے دکا کم سبب دا مولا حالات نن سے یو اسلامی ملک سے دکا کم سبب دا مولا حالات وما یشعرون ٹھیک دے آمیر دے حکمران دے خلیفہ دے بادشاہ دے ہر سے دے خو بے وقوف دے ککل بے وقوف نوے بے شعور نوے لذا کبا اللہ سرا و مؤمن سرا دکان کولا اگرچہ وہ تا دکان شیور کوئے تا جون سر ظلم کول دی برادر کسی امدہ کا کون کی جو بشر رپوچی کون کولی کون تا دکاور گئی تا درسل کی کون سا دکانا دے تا جون سا دکانا اور ایت پتہ چی عجیب سے تو دکاوت سرگاندی کی نہ تو کردار بت سرگاندی کی بیاد دا کردار دا دکی وجنا دا تاولا شخصیات زیرو طرف رزیگی برادر ایسی دا بیا زیرو طرف اوچھا دا دکاور کئی دا بڑھان دیر اخیار پوری دیر بطان مثال پارس کا اونچات پوری دیر چل نبیز داری خوب قرآن دے یہی صدا بے وقوف انسان دے دا بے شعور انسان دے دا عقل و شعور نکار نخلی
د منافق بله نښه دا شوه. دا درې نښې وګرځېدې. توجه نه دی ما خبرو ته. څلورمه نښه دا نښې کېدای شي زه څه ټیم چې واورم ښه هر کله ویني چې یوه ورځ دا پرچم اخیستون یې دی یعنې ټول ستړیولی دی نه ټیم دا راځي سوچ د دې خبرې ته څو نښې شوې د منافق والا څو چې پوره مو ونه ولیدو جامې اول نښه څه دی څه خولې صحیح څه مؤمن یم خو مؤمن نه دی. دویمه نښه څه دی چې دا غواړي چې دوکه خدای او مؤمن نه ورکړم خو خدای او مؤمن ته دوکه ورکوی نشي بلکې ځان سره دوکه. دا دویمه نښه دوکې ورکول. منافق وي او دوکه باز نه وي دا نشي کېدی. څه دوکه باز کله دی بس خبرې بیا بل نه خیژي. خبرې د کربلایي والا سټیکر لګوا خو هغه کربلایي دی نه سټیکر به د ورباندې لګولی وي برادرې عزیز خو چین والا سامان باندې د جرمن والا سټیکر که ولګوي نو څه پیدا نه لري. چین والا سامان ځان ښیي چې زه یوې هفتې کار کوم یا اتمې ورځې خرابېږم انشاءالله. که ته ورباندې د هر ځای والا سټیکر یې ولګوي که ته ورباندې د اسدري سټیکر ولګوي خو کله څه دوکهباز دی تا به ورباندې سټیکر یو لګولی لیکل به د ورباندې یو کړي خو دا میډین منافق دی برادرې عزیز دا منافق انسان دی دی باندې یو سټیکر هم کار نه کوي که دا هر څومره اوچاتې خبرې کوي سوچ دی خبرې سره پوه شوي دا درې نښې څلورمه نښه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکسبون. بس همدې باندې څو خبرې وکړم بیا د مولا مال ته یو صلوات خاطر د پیغمبر باندې اوچاته وساتئ. درود شریف چې ټاکین سره وکړه بلند او سره صلوات خاتم کا. څلورمه نښه قرآن مجید کې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا منافقات والی کې دیوه جنه کوي چې دی والا سړه بیمار دی سړه که ته هر څومره خواري ورپورې وکړې خو څه کله د مرض علاج ته نه وي کړی هغه ورځې نه بله ورځې هغه مرض څه شی کېږي زیاتېږي. دې کې ډېر نري باریک د منافقات والا جراثیم اواله نه شروع شي څنګه خردبینه میکروسکوپ نه بغیر نشي لیدل. یو ډاکټر ته کله ته ورشي د بدن له حوالې سره بیمار وي هغه ته ټېسټونه ونیږي هغه کسي زندګي کوم یو جراثیم موجود دي د دې بلډ کې د دې یورین کې کوم یو جراثیم دي کینسر والا دي یرکان والا دي سرطان والا دي دې کې کوم یو دی هغه د بعد هغه تو ته ډوز لیکي برادرې عزیز اوره پورې هغه تو ته نسخه نه لیکي هغه ټېسټ والی لیکي چې ډاکټر هغه کومو بلډ کې جراثیم دی هغه دوره وړه دي چې هغه کسي نه میکروسکوپ نه بغیر هغه خوردبین نه بغیر هغه په نظر باندې درځي. لذا یو جراثیم داخلي شوی دی هغه بدن کې د یوه سیل باندې به حمله کړې خو ډاکټري که روکتام ونه کړي هغه یوه سیل نه هغه بیا پریشانېږي پوره بدن کې. تا کینسر کېدی شي لاس ته لګېدلی وي که علاج یې ونه کړې نو ټول بدن کې به دغه جراثیم پریشان شي. یې علاج ډېر مشکل شي. سوچ نه ما خبرو ته دا منافقات امنه چې نه وي دا اوله نه د دې والا ټریننګ وي. یو مثال بل درکړه چې واړه بچي پوه شي. ماما سي سړی راغی دروازې وټکوله
وړوکی وړوکی ورته ماما څه نامیږي زید ګل نامیږم وغیره پلنکی خان نامیږم ډیکی خان نامیږم بچې دی پلار دی بابا پلنکی راغلی ښه زویه ورشه ورته ویه څه غل یې چې زه کور کې نشته اوس دغه بچي ته اوسه پورې منافقات والا جراثیم یا ورداخل نه دي دا ورځي دا ټکی څه کوي زموږ پلار دی یې چې زه کور کې نشته اوس دغه ځینې ټرینینګ وایي پلار دی یې چې زه کور کې زویه ته څه وینو ما ورته کوم زموږ پلار دی یې چې زه کور کې نشته دی بیا ټرین کوي منافقات د چې ما یاد کړه کله زه درته ویم بیا ورته یې څه کور کې نشته جراثیم د ورداخل اول ولیدل دا منافقات ورته دا منافق صغیر دی دا لګیا دی معاشرې ته د منافقان دی لذا که تا بچي سره یوه واده وکړه زویه که دا کار دې وکړه نو زه به تا په سایکل راوړم زمدار نن سبا خو خیر د پاپسو زمانه دی د پاپس همدان دپاره ډېر خطرناک شی دی دا منافقات ناکام نه دي دا پاپس دکانداران به خفه کېږي هم چې ته کور کېناست دي دا څه پیره بلا خبرې وکړه خو بهرحال دي کې ډېرې سختې بیماریانې دي دي باندې زیات نظر وساتو بدن حوالې سره د پاپس خرابوي دکاندار درته ناست دی غټ خرابوي بدن حوالې سره د سیړي کمیشتو نه بل شیشتو کور کې ورته پلار ناست دی نو یې خدا کسي پارې ته واستو نیچه ته د لمانځه غم وکړ نه د بل شي غم وکړ چې زه تونه پوښتنه کوم د تاسو ته سنټر لګېدلی دی د کلي مشرانو هفتې کې څو وزیټونه کړي دي سنټر ته څو یې کړي ټایم نشته ستا ټایم بلکل فرض کا دا طرز دنه ورتلل کوم دي دا یو جراثیم دی چې ما او تا کې موجود دا قرآن څه قیمت نه لري ما او تا ذهن کې که قیمت یې لرلی چې تا بچی تا بچي یې کله ځي سنټر ته پکار دي ته یې پوښتنه کولی چې دا کوم حالات کې دا کوم طرف ته روان همدغه شیان دي دا مرضونه دي چې زه ورته پرشنم د خبرو باندې لکه خفه کېږو دا موشن د منافقو له څلورمه نښه څه دی چې هغه زړه ته بیماري ولګېږي اول لکه بیا ورو ورو زیاتېږي ټول زړي راتور شي اول ګناه وکړي زړه باندې وړوکې غونې توره نقطه ولګېږي که هغه علاج ته ونه کړه دغه جراثیم و بیکټریا اینټي بیکټریا و جراثیم میډیسن دا استعمال نه کړل هغه درڅه زیاتېږي چې کله سړي ټول دور شي قرآن ورپه سار چېږده هره ورځ یې ورپه سار قرآن ګرځوه خو هغه باندې اثر نه کوي بیا ګیله خدای نه کوي چې جهنم ته یې راون کړي کار خپله سم نه کوي فیاري په خدای کټ کړی دی چې موږ جهنم ته بیایي خدای د جهنم ته څوک نه بیایي انسان د خپله ټول بیایي خدای څوک نه بیایي خدای جنت ته ټول خلک بیایي سیده لیارې باندې خو چې خپله ځي نو خپله زور کوي پړي شلوي جهنم ته ځي نو بس بیا یې ما شاکر وایي ما کفوره ما تا ته د کفر لیارم شته د شکر لیارم شته دا زړه ته کله دا نقطه ولګېږي راوګرځېږه نهج البلاغې مولا امیر المؤمنین ارشاد فرمایي الا وان من البلاء الفاقة خبر یې ټولو نه سختترینه بیماري کومه یې والی معلومه دی درته چاته معلومه دی سخته بیماري مولا د نهج البلاغې کې ارشاد فرمایي الا وان من البلاء الفاقة ټولو نه سخته بیماري ټولو نه سخت مصیبت ټولو نه سخت امتحان غریبانه دی غریبانه انسان کفر ته پیټي غلی باندې ته بلګي ډاکې باندې ته بلګي قاتل باندې ته بلګي هر شي باندې ته بلګي ټولو نه سختترینه بیماري کومه ده غریبانه خو غریبانه نه پوسه بیماري هم شته غریبانه کټا بیماري دی پوه شو باندې خو دینه کټا بیماري کومه ده واشد من الفاقة مرض البدن دغه غریبانه نه سختترینه بیماري ده چې انسان بدن باندې بیمار شي پلیچي وي هارت اٹیک ورته وشي د دغه چې باندې څنګهونه کار پرېږدي یا غلی به هم نشي دی ډاکې به هم نشي دی ولې پښې کار کوي نه بس کمزوري خراب وي ماما کور چې ناست دی غریب هم دی پښې هم کار نه کوي دا خو ډېره سخته خبره ده بس روزو ساتلو ته برابر دی بس چې مونه دوا غواړو
خو څه پښې روغې وې بیا ته ټینګ کړه او سترګو چې دي پردی مال پټول کله دا حالات شي غریبانه کله راشي کله سترګو چې پردي مالونه پټوي خو که کله د بدن بیماري در باندې راغله بیا ماما دوا دروس نشي کو دوا خا کوي چې دا کوي خو دغه بدن بیماری نه مولا امیر المؤمنین ارشاد فرمایي دغه غریبانه نه سخت بیماری د بدن ولا دی بدن نه سخت بیماری کومه دی واشد من البدن مرض القلب ټولنه سخترینه بیماری لري چې د انسان زړه کله بیمار شي او مولا ارشاد فرمایي زړه ته کله بیماری لګېږي دغه مختلف قسم د بیماریان دي مختلف قسم د جراثیم دي هغه مختلفې نتیجې دي د کینې والا خپله نتیجه ده د غیبت والا خپله نتیجه ده د غلې او د قتل والا خپله نتیجه ده د تهمت او فساد والا خپله نتیجه ده کله یې زړه بیمار شي بیا دې پورې خواري کوه دا بیا ټیکېږي نه یو صلوات خاطر کا مولا باندې اوچاته ورسره کله چې زړه بیمار شي دغه دپاره بیا قرآن مجید اعلان ورپسې څه کوي بس د یوه نښ خبره ونښی بس ولهم عذاب علیم بعد دا ماما په عذاب ککړ دی چې کله زړه تو بیمار وي نه تو هغه ځېدلی شي ته یې څه مانه خو یې څه وینو دا چې څه څه وینو تو او دا زړه بیمار دی نو زړه خیران دی مانه به شي څه وینو دا حالت پر یار یې تېر شوي وي یوه کار سې دی مې اوس بیا شرحه ورکړي زه پوهېږم سړی پېژنم ما دومره تجربه دی ما دومره دندې کار سې لاړ هغه چې زه به خبر هم نه وي زه کوم کار سې دا کار د منافق دی برادر عزیز منافق والا کله زړه بیمار شي زړه به بیا سوچونه مختلف سوچونه ورکېږي او د مؤمن والا زړه کې څه شی وي هغه والا زړه کې همیشه دپاره الا تطمئن القلوب الا بذکر الله د مؤمن زړه د الله ذکر سره منور وي د اهل بیت عشق سره منور وي د رسول الله مینې سره منور وي او د منافق والا زړه کې مختلف قسم د سوچونه وي کله د کینې والا سوچ کله د بغض والا سوچ کله د نفرت والا سوچ کله د بیکاري والا سوچ کله د قتل و غارت والا سوچ کله د خاموشي والا سوچ کله د بېغیرتي والا سوچ کله د ناموس خرڅولو والا سوچ کله د مذهب خرڅولو والا سوچ د یوه حاجي نه څه ورځې نه بله ورځې د دې زړه ته بیماري زیاتېږي کله یې ټول زړه بیمار شه ولهم عذاب علیم دې دپاره دردناک عذاب دی دا دنیا چې په عذاب ککړ آخرت چې په عذاب ککړ دنیا چې به دا ترسوی مړېږي قیامت چې وبادوي خالی لاس براو خبر یې قیامت چې ځینې عملونه د چې روغ دي چې کله وکسې تو عمل نامې کې ځینې ګناه لیکلي وي کوم نیک عمل نه کړی هغه ورچېږي بنده به اعتراض وکړي بار الهه هغه اج یې څه کړی او رات شو کربلان څه کړي پلانکې یتیم هم څه کټا کړی پلانکې شهید بچیو کام هم څه کړی دا خو چې نشته پروردګار تو خو یې عادلي ما خو دا پلانکې نه دی قاتل کړی ما خو سود نه وکړی ما خو زنا نه وکړي ما خو دا کار نه وکړی خدای دا ورچې والی بله پرچه ورڅرګنده کړي یوم تبله السرائر رسول څرګندېږي ولا سوچلې ما خبره چې دا ټوله حجونه دي ګان دینداره چې په لیکلي دي څه وجې ده چې ساره د خولې نه ټکول نه شراب یې نه څښلو ته ویلو چې شراب نه څښي څکندر په دا عمل راخیستی دی که نه ورکړی دی دا به اعتراض وکړي پروردګاره ساره آج ماکا خو ما په سترګو نه ولیدلې سره سعودي ته لزګیره نه ورشوی لذا دا بل سی خبری ما کوه لینے جنت ما بیا ما کاکا گناه ورکړي وه چې ډاک ډوک ښځې چې قیامت ته روان وي نو چې ته غیبت ورسې کوې نو ته وله باد رخلی ځان سیدي کې خپل نیک عمل رخلی که نه ورکوې رښتیا ویه تا ته خو داسې روغدستان دی چې کله هم کښېنې د مظلوم والا حمایت باندې باز کوه کربلا والا ذکر کوه که دې ټولو نه افضل ترین عبادت درود شریف دی درود شریف کول صحیح نو بل نه ګناهوانې والې ته رهی چې ته وله بوج رخلی بل ځان باندې اچوي
محمد وآل محمد صلوات درود شریف اوچت یادش بدیر افزارش بیر و درود از همه درنز خبرش که من دارز بدودونه یه بلندتر صلوات خاطر کا پیغمبر بانده څلورم منع کړی چې کوم ما زړه بیمار وي نه دا ټیک والا دا د نورې بیماري ورګې څه دي د کټې کټې درانې درانې پیتې یا مزړو کې کینه شته که نه د سره څه لوستي یو بل ته دي څومره سره زړه چې تېرو دي که نه دي خالص دا بیمار زړونه دي د بیمار زړونه کله وي بیا دا فایده نه کوي ځکه خو ایو شاعر ویلي شاه صاحب میرانه عباس ته ژاړې اوبه د نکا آثار پتاړې کله زړه څه تور شي تاړه ونه جوړه شي نو ولې بیا هسې وسلې دي فریادونه دي ورته کوه خبره ورباندې لګېږي نه که کله مو ته باندې قرآن آیې و حدیث مو ته باندې آثار نه کول بیا له باندې د زړه سیکل کول ضروري دي بیا د زړه وینځل ضروري دي هڅې خو نه وي چې د منافقات ولا جراثیم ته رامنتقل شي پنځم معنی کوه صحیح بما کانوا یکذبون دا دردناک عذاب ورته والی دی د زړه بیماري والی دی چې دروغ ورته میلاویږي رښتیا اوسې سره طبیعت لګېږي نه دروغ اوسې مزال ډېر لرې کې چې دروغ یې نو سره درځي نو په دروغو د مازې وکړي دا دروغ ویل کوم دي دا د منافقات والا یوه غټه نه ښکاري ورونو زه درته عرض وکړم او تقریر تمام بس انشاءالله نور بیا بحث ورباندې کومونه دی مخکې خبرې لږې نورې مخکې ځي لږې نورې نه سختېږي خو خیر چې څه ویغه به وي د بیماري په کار دی زما ورته نه وځي ما پرونه درته عرض کړم چې کربلا نتیجه د منافقات وه غدیر نه انکار نتیجه د منافقات وه سقیفه وجود کې راغله نتیجه د منافقات وه که چېرې هغه کسان منافق نه وی کربلا وجود کې نه راتلله او چې کوم خالص مؤمنان دي که کوفیانو ته سترګې وغړوه اتلس زره چوټي یې ولیکلې مولا ته مولا باغ کې میوه پخه دی خو مالي نشته کله ورته لیکي چې عوام تیار دی خو د مو رهنما نشته خو یوه چوټي داسې راغه ولیکله مشرانو ولیکله دې کې خالص مشرانو مشران چېنستو چې امام نه چې درځي خو څو مشرانو ولیکله یو روایت دی چې 215 یو روایت دی چې نه 415 یو روایت دی چې نه 900 کسان را جمع شو سرکرده کسان خو یا 900 یا 400 یا 200 مشرانو چوټي ولیکله مسلم بن عقیل در ټیم کې موجود دی هغه چوټي تاریخ کې موجوده دی منافقت مثال لري لیکي مولا عوام شته دی خو د مو امام نشته دی مولا ته دا چوټي د مکې او د کربلا په منځ کې میراو شوه چې کله یې پړاو کړه مشرانو نسبتونه یې ولیدل مهرونه یې ولیدل بیا د خپل سفیر حسین تصدیق یې ورباندې ولیدو جمله یې کله کومه ولیده دغه جمله امام خوښه شوه څه عوام شته دی خو مو امام نشته بیا یې ورته جواب کې یو جواب ولیکل مل امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط ښایي طولني بحث دی بس غرض نه لري کوفیانو ته یې واپس لیکل وکړو کوفیانو تاسو لیکلي دي چې مو امام نشته دی زه درځم خو امام نه خبر وي چې امام ډیوټي څه دی نو ذهن کې د امام ډیوټي دا دی چې زمن ونه غواړه چې زمن درکوي دولت ونه غواړه چې دولت درکوي بیمار کې سوال ورته کا څه غاده جوړوي یقیني خبره ده الله ته به وسیلې کې دا کسان ورکوي ما ورته نه شو رسېدی
خو خالص د امام منل نه دي. امام علیه السلام ورته چې مل امام العامر بالکتاب، کوفیانو خبریو ته امام د چا ته ویل شي؟ امام ابتدار ټولنه اول ذمہ دار څه کتاب باندې به عمل کوي، قرآن باندې به عمل کوي. څوک چې قرآن پر یاد روان وي هغه د امام منون کوي، څوک چې د کتاب خلاف وي هغه د امام خلاف دی. امام هغو کسانو سره جنګ دی چې څوک د قرآن مخالف وي. الآخذ بالقسط والطائن بالحق. امام دی دا پرار چیز کده کی ظلم ختم کی، عدل و انصاف قائم کی. درائمہ جملہ داری سے دا حق پر چارو کی، دا حق و حمایت کی. والحافظ نفسه فی اللہ، دا خپل نفس رواخلی اللہ پر قربان کی، دا خپل مفادات رواخلی اللہ پر قربان کی، دا خپل رضا رواخلی اللہ پر قربان کی. رزق میں قضائق تسلیم لعمر لا معبود سوا. خدا امام ان کے آگے جگہ خپل بچے، خپل دولت، خپل رضا، خپل مرضی رواخلی امام پر قربان کی. ماشاءاللہ. کله دا نشي قربانوي دي انسان ته د منافق نه ویلی شي. خو لږ سفاري څه وکړ، یو سور روان دی نیال یو نه بدلوله، مولا ورباندې غږ وکړ ونې راتاو شه، چېرته نه راولې؟ کوفې نه راوړم. څه حالات وه کوفې کې؟ ورته مولا څه حالات وه؟ حالات دا وه چې زه راوتم، مسلم بن عقیلي چات ته خېژولی وه. یوه چوټي ارځي چې د مو امام نشته دی. بیا لږ سفر، دوی درې ورځې سفر کوي، بیا بل کسر چې هغه بیا ورته چې دارالعمرې ته یې خېژولی و مسلم بن عقیل. دا حالت فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. کله بیمار زړونه وي هغه امام ته نشي رسېدلی دی، کله بیمار زړونه وي هغه کربلا نه پیدا نشي اوچتوی، کله بیمار زړونه وي هغه د امام بیعت نشي کوی، کله بیمار زړونه وي هغه د علي منون کې نشي کیدی. دې دپاره خالص زړونو ضرورت او خالص زړونه کوفې کې موجود وو. دغه مثال درته عرض کړم. په دې ځای پورې خو پوه شوې که پوه نه شوې؟ یو ځل ارځي چوټي چې مو امام نشته، بل کسې درځي چې مسلم بن عقیل دارالعمرې ته خېژولی دی، تور یې د تا خلاف دي، او زړو کې یې چې که امام راشي. په خولې یو قسم دی، یو په زړه بل قسم دی. دا منافق دی. کربلا وجود کې راوستل یې منافقو دی برادر عزیز. اوس بیا دا درته عرض وکړم چې دا نن د کفر او د اسلام جنګ دی، دا نن د ظالم او د مظلوم جنګ دی، دا نن د حق او د باطلو جنګ دی. یوه طرف ته حق دی، یوه طرف ته مؤمن دی، بل طرف ته منافق دی. سعودي شکل کې، مصر شکل کې، اردن شکل کې، شام شکل کې، د اماراتو شکل کې، مختلفو شکلونو کې منافق موجود دي. پاټکې خو یې د اسلام والا والی دی، خو خدمت د کفر دپاره کوي برادر عزیز. دا حالت دا د څه حالات کې کربلا به عینه هم د څه روح حالات لکه دا اوس دا اوس حالات دي د څه روح حالات. خو چې کوم مؤمنان وکړه خو د ابن زیاد مرشله وشلوله، خو د کوفې خلکو ضمیرونه بیدار کړل، خو دنیا ته ثابته کړه چې مؤمن ضمیر و. لخکرو باندې لخکرې د ارځي. همدا نن ظهر ټایم سره یو کس ارځي 500 لخکر ورسره د فرات په غاړې باندې خپلې دیرې واچولې. واړو سیدانو باندې به د نن ماسپښین نه اوبه بند شوې. یی د کلمه اوچتۍ د تکبیر ساتي د روژې، خو دې منافقان راجمع شوي دي د رسول المسیح شهادت ته، راجمع شوي دي وارث قرآن شهادت ته، راجمع شوي دي وارث انبیا شهادت ته. لخکر باندې لخکرې د ارځي. بیبي کله یو لخکر وکسي سره ورسېږي، کله بل لخکر د کربلا ځمکه خلکو نه په ډکېدو شوه.
بیبی غمجنه شوه فیضه یې راوغوښته فیضه وکسم ورور حسین چېرته دی صحیح روایات داسې راغلي زه کوشش دا کوم چې خپل نظر ورکې پیش نه کړم خپل الفاظ ورکې استعمال نه کړم که ته خفه شي هم خیر فیضه خیمو کې وګرځېده کسي ده کربلایان ورکې موجود دي په خیمهګاه به دا چاپویې کړې وي دا علمدار خیمه کومه دی هغه لیارې کې دی نورې خیمې به څړ ته لګېدلې مقصد دا دی چې د بیبیانو د پردې ذمهوار مېړنی عباس و ځکه یې پر خیمه مخ ته لګېدلې فیضه راوله فیضه ټول شړي را جامه کړي دي د بني هاشم والا بیبي ته یې ورمنې ټول شړي را جامه کړي دي مولا حسین د خطاب ورته کوي د علمدار خیمې کې دی ورته فیضه لږه ورشه ورته ویې چې وروره که تکلیف نه وي درته د اتم په سوي اتم محرم ورته ویې څه ده ولې خور د غواړي څه کاري دی درسه څه پټ راز خبرې دی درسه مولا ډېره مینه وه خپلې خور سره ولې جهاد کې ورسره شریکه خور وه شریکة الحسین بیبي وه ډېره مینه کله چې دغه اطلاع مولا ته میلاو شوه مولا بیړې سره راغله خور یې څه وشوه ورته یې وروره د ونې کښېنه څو خبرې یې درسره کوم وروره زه د قسم چې د لښکرو باندې لښکر یې ارځي دا د څه اراده لري ورته یې خورې د مو بل څه اراده نشته خو ده به سترګې غړی ښایسته مخ باندې مې لاختې لاختې وینې روانې وي علي اکبر به خیمو ته راوړم شهزاده قاسم ښایسته بدن به ټوک ټوک یخې وي ابا کې غوړېدلی شهزاده قاسم بدن به راوړم دې په درجه نه کېږي خورې دې په درجه نه کېږي چې کله مازدیګر وي څه یتیمان به میدان کې پرشان وي څه به میندو نه ورک وي څه به د اسیانو پښو منځ کې ولاړ وي دې په درجه نه کېږي خورې په ژړا شوه جمله یې وکړه وروره حسینه تا نه مخکې خو د تا خور مړه شه څه ته شهید وې خور د زنده وي دا زندګي به څنګه تېرېږي بله خبره یې وکړه وروره دا کوپې چې دوره چوک د نشته دی څه تېره وغواړې دا خبره وه ورته یې خورې کوپې چې ما ته چې نیزوړي ملګري دي ته به وکسې غږ یې وکړه اکبره زویه له ونې بیړې سره راشه کښېنه اکبره زویه خپلو ښایسته ګوتو سره ولیکه چې بسم الله الرحمن الرحیم بابا هم لیکه بل څه ولیکم ولیکه چې من الغریب الی الحبیب یو مسافر طرف نه دغه جوجي دی حضرت حبیب ته بابا دا هم ولیکم بل څه ولیکم اکبر زویه اول دا ولیکه چې دا خط زه لیکم خو د علي اکبر د په ښایسته ګوتو دي درته لیکم ژړي زوی علي اکبر په ګوتو درته زه دغه جوجي لیکم بابا دا هم ولیکل بل څه لیکم ورته ولیکه چې حبیبه څو ورځې شوې زه کربلا ته راغلی یم دېخنه مانه چاپېر دي لښکرو باندې لښکرې د ارځي حبیبه ما به تا ته تکلیف نه و درکړی خو څه وکړم چې ما سره د علي لوڼې راغلي ما سره خویندې راغلي ما سره واړه سیدان راغلي که اواز ته کېږي نو کوفې نه لورې فاصلې کې ما خپله قافله اشاره کړې دی کربلا ځمکې باندې لونې کربلا ته ځان راورسوه چوټي راواخیسته یوه قصید را یې ورکړه چې دا چبک چبک ډېر تیزي یې سره کوفې ته ورسوه حبیب در ځای کې خپل کور نه راوتلی دی د کوفې بازار کې د ګرځي څه حالات څه دي قصید ور ورسېد ماښام ته لږ وخت دی چې ټیټ مازدیګر دی غوړېدلی مازدیګر دی
د حبیب کور دروازې وټکوله نه یعنه د حبیب زوجې کاکو که چوک یې ورته د حسین کا سید راغلی ښه حسین کا سید راغلی او ورته لکه انتظار وکړه چې زه فاش جوړوم دا خو نو بخت مې دور شوی دی د حسین کا سید راغلی زر زرې فاش جوړوم بچه واغسته ور منډه وکړه بازار ته حبیب ته ویل چې بیړې سره کور ته راشي د حسین کا سید راغلی حبیب ته خو د حالاتو پاته وکړه څه کله اطلاع ورته میلاو شوه ډېر تیزي یې سره کور ته راوړل ښځه ورته وایي حبیبه چېرته لاړې بازار ته لاړو ورته وایي خبر یې که نه ورته وایي نیم خبر ورته وایي حبیبه زر به در باندې د حسین کا سید راغلی دی ما ورته فرشونه غوړولي دي پرده لګېدل کله چې حبیب کا سید سره میلاو شول چوټي یې ونه ورکړه ورته دا د علي اکبر په ګوتو لیکلي چوټي دی دا لکه پړاو د حبیب زوجې دغه جمله واورېده حبیبه د چا وله چوټي راغلي دی ورته حسین چوټي راغلي دی خو علي اکبر په ښایسته ګوتو لیکلي دی ورته خان ځان ته یې پیله ما پړاوه لکه اوچت اواز یې پړاو کا وکسم ته د زهرو زوی ور چې څه لیکلي دي دغې چوټي یې چې لیکلي څه دي ورته یې ښه اوچت آوازنی بسم الله الرحمن الرحیم من الغریب الی الحبیب دا جمله چې د حبیب زوجې واورېده په ژړا شوه ولې حسین مسافر شوی دی څه مدینه یې پرېښلې دی څه حسین مسافر دی حبیبه نورې څه لیکلي دي ورته یې ښځې لیکلي دي چې دا چوټي ده زه لیکم خو د علي اکبر په ښایسته ګوتو د حبیب زوجې اوچت اواز سره ګما د علي اکبر ښایسته ګوتو نه قربان کې چوټي مونږ ته رستولې چوټي پړوئ پړوئ په یوه ځای کې غلی شو ودرېد کله چې خاموش شو ورته یې حبیبه چوټي ختمه شوه ورته یې نه ښځې ختمه خو نه دی خو دا ټکي د یلی نشم ما ژبې کې لکنات راغلل ژبې کې انتقاد نشته دی ورته یې حبیبه بېوفایي ما کوه زر زر بیا څه لیکلي دي ورته یې څه ښځې لیکلي دا دي چې ما به تکلیف نه و درکړی خو څه وکړم ما سه خور زینب بیبي راغلي دي ما سه د علي لوڼې راغلي دي ما سه قدرمنې خویندې راغلي دي مینې زه پر یاد وکړه مظلومه حسینه یا دا خبره وه یو ځل حبیب زوجې پرده اوچاته کړه حبیب ته ور ورسېده حبیبه بیا د څه شي انتظار کوې بیا څه شي ته د نور صبر کوې بیړې سره ځان ورسوه کربلا ته ورته یې زوجې زما به ځان رسولی و خو کوفې کې مارشلاله لیدلي دی هسې نه وي چې څوک تکلیف دار کړي لکه دغه جمله د موداتو ویږو څه واوره دا د عشقو د ولاو ویږو څه واوره ورته یې مارشلاله لیدلي دی هسې نه وي چې زه په سفر لاړ شم تا ته څوک تکلیف دار کړي یا دا خبره وه یو ته د حبیب زوجې چادر راکوز کړل د حبیب په سر باندې یې واچول حبیبه څه ته کله نه چې د خلو منځ کې د علي لوڼې ناستې دي یا ما ته لږه توره راکړه زه خپله ځان کربلا ته رسم حبیبه نور انتظار ما کوه د تا زوجه د علي لور نه بهتره نه دی لږه بیړه کوه حبیب راغلل د کوفې په بازار باندې بس اختصار سره عرض کوم حضرت مسلم یې ولیده غوږ یې ورته یې مسلم څه کوې ورته یې د ږیره سپین ږیری او د ږیره به سپینه شوې دی لږ ونې نګریزي خلم څه ږیرې ته حساب ورکړم ورو باندې ورته یې مسلمه خبر یې ورته یې نیم خبر ورته یې حسین راغلی دی یا دا جمله وه زر زر ورته یې حبیبه چېرته دی متصر بیا حسین چېرته دی زه خو نیم خبر کوفې کې خو دا خبر نشته دی ورته یې مسلم ورو اواز کوه اوچت اواز سما کوه کربلا ته راغلی دی تیخنه ونه چاپېر شوي دي شام د کوفې لښکر ونه چاپېر دی مسلم بله پوښتنه وکړه دا طبیعت څه چوک چوک ورسره دي حبیب په کار دی ورته یې ویل چې عباس ورسره دی علي اکبر ورسره دی قاسم ورسره دی او نو محمد ورسره دی خو نه ورو ونې ورته یې چې مسلمه خبر وي که نه وي خبر د علي لوڼې ورسره دي
یو دا خبره وه مسلم د کوفې بازار کې کېناستې حبیبه چېرته د علي لوڼې بیا د تېښنو مانځ کې زه خو دا برداشت نه شم کوی دا خبره د وکړ سره کې ورو مو دې ورته د حسین د علي اکبر په ګوتو لګي یوه چوټ یې لیدله ورته د چوټ خپلو سترګو له شوټه کېږدوله ورته یې رسول الله سري ما کوه سر کوه کربلا ته د چې خونوي ته د علي لوڼې چوک وشړې کله چې د انم ظهر وخت شول د تېښنو فوجیان راوتلي دي نیزه وزي د کوي شام د کوفې لښکر نیزه وزي د کوي سبا لسم ورځې جنګ لپاره د تیاري کوي د نیزو د تورو والا مشق د کوي اما څامه مولا حسین خپلې خیمې کې اوچات شول اوچات ته وسرې این قاسم این علي اکبر این عباس این آل محمد ټول راجمع شول مولا څه حکم دی ورته یې زر اسیان زین کو اوکسه کوفې طرف نه د ما دوه سپین ږیري یاران راغلل بیډې زه مخې ته وار شو هغه د کوفې طرف نه نږدې دا ځینې مېړني عباس څه نشان ورسره دی شڼې ورسره دي مخ ته د ورځي خیمو طرف ورمنې د خیمې پرده اوچاته کړه غږ یې وکړه فیضا لکه بیړۍ سره راشه لاړه شه پوښتنه وکړه څه دا چوک راغلل څه مېړني عباس په مخ ته نشان یوړل علي اکبر یې مخ ته ورغلل ورته یې ښه ورمنې زه به وکسم دغه ټیم کې کله چې اردوا ټولي سره په نسګرېدو شول حبیب سترګې وغړولې میدان کې د نیزه بازي کېږي خو د تېښنو والا نیزه بازي دی و د خیمو د حسین خیمو کې خاموشي دی واړه سیدان صرف تش جمونه ګرځوي کله چې مېړني عباس ورته وایي دا ګاډه کا حبیبه ستړی ماشي مسلمه ستړی ماشي ورته عباس د میدان کې د کار کوچتېږي نیزه بازي کېږي دا د چا والا نیزه بازي دی ورته دا د شامو د کوفې والا نیزه بازي دی ورته خاموره خیمو ته ما بیایا چې څه تېښنه نیزه بازي کوي ما خیمو ته ما بیایا عباس له عباس سره کوچه ته نیزه بازي وکړم چې د علي لوڼې ډاډه شي د حسین خویندې ډاډه شي کله نیزه بازي شروع کړه حبیب ګرم شول د تېښنه په لښکر باندې راتاو شول د تېښنه لښکر وروسته شول چې مېړني عباس نیزه بازي شروع کړه یو دا خبره وه ورمنې یو ځل د خیمې پرده اوچاته کړه بلند اواز سره تکبیر بلند کړل الله اکبر فیضا پورې لکه بیړۍ سره لاړه شه حبیب ته ویل چې علي لور د تا باندې سلام کوي کله چې حبیب خیمو ته نږدې شول فیضا ورغله حبیبه ستړی ماشي حبیبه یو پیغام مو درته راوړی دی مسلمه یو پیغام مو درته راوړی دی بس اخري جملې دي زړه کې حاجات ونسه بیا پورې به زنده وي او به نه وي زنده زړه کې حاجات ونسه الله د حاجتونه پوره کړه الله د ټولو بیمارانو ته شفا نصیب کړه الله د مسافرانو سفر راته کړه الله د حسین غم نه نورو غمونه محفوظ وساته یہی حساب څه شي پیدا کړی دی ساری نور د یہی سال حبیب د حسین چې حبیب سان کې واچو چړا دی پیغام یې رسولې دی وکړه کې بش نن دویمه ورځ چې موږ کې اوبه نشته واړه سیند د دشت ونه ما یې خسته کړی وه خو کوم څه خیمو کې نشته دي خو درېیمه خبره یې دا کړه په د اخري جمله د زړه کې خو سیدانو په نه معافي غواړم چې د الفاظو باندې خفه کېږم حبیبه علي نور یلو چې زه وعده کوم یوه وعده حبیب و مسلم سره شته هغه څه وعده دی چې کله د لسم ورځې دا شهیدان شي که اوړه پورې به ورور حسین